أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم أو كلاك أويل شديتا لا تفسدوا تاسو فساد مکوے فی الارض پزمککی قالوا وعیدی انما بیشکا نحن مصلحون منگا اصلاح کون کیو الا خبردار انہم بیشک دی هم المفسدون ہم دی فساد کون کی دی ولكن لا يشعرون لیکن دی نپوئیگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کلا چویل شدیتا آمنوا ایمان روڑے تاسو کما آمن الناس لکا سنگا چی ایمان روڑے دے خلقو قالوا وعیدی انؤمنو آیا منگا ایمان روڑو کما آمن السفهاء لکا سنگا چی ایمان روڑ دے کمکلو الا خبردار انہم بیشک دی ہم السفهاء ہم دی کمکل دی ولكن لا يعلمون لیکن دی نپوئیگی. دا منافقانو او داغی دا صفات و ذکر شروع پدی آیتونو کے دا منافقانو یو دوا صفتون مزید ذکر کی او غدا چکل دی منافقانو تا نصیحت اکڑیشی وعظ و تا اکڑیشی دی ویرولی شی نو دی سنجیدن دی نصیحت اورینا پائی باندی عمل نکی غور و فکر نکی کدی تویشی چی فساد مکوے پز مکا کی نفاق و منافقت مکوے بدمنی ما پیدا کوے گناہون مکوے واڑول بھی نو پکار خدارے چی دی نصیحت اغسطے وے قبول کرے وے نو دی اغفل فساد تا الٹا اصلاح وائی چی من خو فساد نکو من خو دا خلق و منز کے روغ راولو اصلاح راولو خلق یوکو او کدی تولیشی چی ایمان روڑے دخلی دا دعوی پریزے دا زلن ایمان نوڑے پخبل ایمان کے خالص و مخلص شے دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پشانتے نو پکار خدای چی دی توبہ استوے او دا زلن ایمان نوڑے وے دکا مومن خو با دیر نرم وی خبر با اوری او دا کار پا خبر باندی با عمل کی نو پکار خدای چی دی منلے وے نو دی الٹا مذاق و استہزاء شروع کی او آغا خلق چی آغا معیار دا حق تے چی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی نا آئیتا کمکل و کمزور خلق وی ایمونگ دا دے کمکلو پشانتی ایمان روڑو چی ادیارو سحیثیت نشتا دے قرآن کریم پا دے مندلیر پا سخت طریقے سر رد کی چی کمکلم دا خلق تے بے وقوفم دکا خلق تے خو دی پوئیگی نا پا کمکل توب باندی و نا پا پخپل اغا فساد باندی پوئیگی نا کدی کی شعور وی نا دیو پویشی ہوئے و دا دا بے حس خلق تے دی سر اس قسم احساس نشتا دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچ اوے دی شدیتا قرآن کریم داونے چی سوکو توائی چونکہ دیتا دا وینا دیر پیرے شوی دا او پا مختلف طریقوں سر شوی دا. اللہ جل شانہم بار بار نصیحت کی خلقو تا نبی علیہ السلام دیتا نصیحت کر دے کل اشارتنو کل کنایتنو کل صراحتنو. نبی علیہ السلام با پا مختلف موقع بانی خطبی ورکولی او پا دا خطباتو کی با نبی علیہ السلام تعلیم و تبلیغ کو
د معاشرې او د خلکو مرضونه به ذکر کولو او دای اصلاح به کوله. نو نبی علیہ السلام هم دی ته بار بار ویلی دي، دا رنګې مؤمنانو مسلمانانو هم دی ته بار بار ویلی دي. بل د دې منافقانو دوستۍ مې مسلمانانو مؤمنانو سره، نو هغوی به هم دي ته کله کله نصیحت کو چې یاره دا تاسو څنګه دورنګي اختیار کړې ده. دلته کې نبی علیہ السلام سر ناستې او هلته کې د نبی علیہ السلام مخالفینو سر ناستې. مشکوکو ځایونو کې تاسو لیدی شئ او تاسو د مشکوکو خلکو سره تعلقات دي، نو مخلص شئ او طرف ته شئ، نو تاسو خو په هر ځای کې موجود یې. نو دا مؤمنانو مسلمانانو هم دي ته دا نصیحت کړی دی، وصیت یې به ورته کو، چونکې دا کار بار بار شوی دی. نو قرآن کریم قیل مجهوله سیووی چې دي ته وویلی شي او بار بار ورته ویلی شوي دي. او څه ورته ویلی شي؟ لا تفسدو فی الارض. مقوله د قول داره چې په ځمکه کې فساد مه کوئ. فساد یو اردو لفظ دی، موږ اردو کې فساد استعمالو او پښتو کې یو په عربی کې فساد دی. د اردو د پښتو فساد مختصر دی، بس موږ روانې. په عربی کې په دې کې وسعت دی. عربی کې فساد ویل کېږي خروج الشیء عن حالت الاعتدال، یو څیز چې د اعتدال نه ووتو، هغه چې په کم مزاج او په کم صفت باندې الله تعالی پیدا کړی دی هغه جوړ شوی دی، هغه چې د خپل صفت نه او د خپل مزاج نه ووتو، نو دا فساد دی. نو دې ته چې کله وایي چې فساد مه کوئ، انسانان شئ د ځناورو کار مه کوئ او د موذي ځناورو کارونه مه کوئ. نو په کار خدای چې دې خبره منلې وي، په خپل عمل باندې غور او فکر کړی وي چېرې دا موږ ته بار بار خلک لګیا دی، نبی علیہ السلام هم لګیا دی، مؤمنان مسلمانان هم موږ ته لګیا دي. بل د دې په کورونو کې دننه د اکثرو بیبیانې مؤمنانې مسلمانانې وي، د چا زامن نیکان صالحان مؤمنان مسلمانانو، د چا رونه عجیبه الله عجیبه شان دی. د چا به پلار منافق نو زوی به مخلص مؤمنو، د چا به زوی منافق نو پلار به مخلص مؤمنو. سړی او په خپله منافق او بیبي به مخلصه مؤمنه به وه. نو هغوی به ورته وایي چې دا حاجي دا ته څه کوې؟ او کله به ورته ښځې وایي چې سړیه ته کوم دی کې چا سره ناسته پاسته کوې؟ نو دا مختلفو طریقو سره دې ته چې ویلی شو، نو په کار خو دا چې دې لږ په دې باندې غور او فکر کړی په خپل عمل باندې. یو سړی په خپل هم نه پوهېږي، د بل نصیحت هم نه اوري، دې به څنګه پوهه کېږي به؟ آنکس کې نه داند و نه داند کې نه داند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. یو سړی په خپل هم نه پوهېږي او په دې هم نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم او د بل هم نه اوري، نو دا انسان به څنګه نیغه لاره ومومي؟ دی خو به همیشه په جهل مرکب کې پروت وي، یعنې ځان ته به هوښیار او سمجدار او سم وي، حالانکې په لویه کنده کې پروت دی. کم مریض چې په خپل هم خپل علاج نه کي او نورو ته هم د علاج موقع نه ورکړي، دی به څنګه صحت عمومي؟ نو چې دې ته دا دومره طریقو سره وصیت او نصیحت کېږي، نو په کار خو دا دی چې دې خبره منلې وي لا تفسدو فی الارض، فساد مه کوئ په ځمکه کې. قرآن کریم فی الارض وي، دا فساد دومره زیات دی کو او بار بار کو چې ځمکه کې دا فساد خور شوی و. یعنې دا فساد صرف د انسانانو منځ کې نو، بلکې دا په پوره علاقه کې خور شوی و. یا د فی الارض مراد پوره ځمکه ده، نو مطلب دا چې ستاسو دا فساد به ګورئ صرف ستاسو په کورونو کې بني، دا به څلورو طرفونو ته به خور شي او بیا به خامخا دا اثرات به ظاهریږي. او یا د فی الارض نه مراد مدینه منوره ده، چې مدینه منوره کې فساد مه کوئ. او د فساد نه مراد د دې هغه نفاق او ګناهونه دي. کفر، نفاق او ګناهونه د دې نه لوی فساد په دنیا کې بل نشته دی. اسلام او دای تعلیمات دا امن و امان دی. نو دا کفر او نفاق پریږدئ او یا دا چې ستاسو د کفر او د نفاق او د لویو ګناهونو د وجې نه به الله تعالی به قحط راولي، عذابونه به راځي، بیا قسمه قسم بیماری ازمایښونه به راځي او سبب به تاسو یې. نو دغه
فساد د الله له طرف نه چې راځي په تاسو باندې د هغې سبب مه ګرځئ او کله چې عمومي عذاب راځي نو بیا پکې ټول سوځي، بیا پکې وچ او لامده او غونډ پکې بیا سوځي. بخاري شریف کې روایت دی د قیامت نه مخکې به څه خلک به د خانه کعبې د نړولو دپاره روان شي او لوی لښکر به وي. نو نبی علیه السلام یخسف باولهم و آخرهم، دی چې کله بیدا مقام ته ورسي نو دی به د اول نه تر اخره پورې به غرق شي. نو یو طرف به یو ځای کې بل طرف به بل ځای کې، نو ټوله علاقه به غرق شي. عایشې رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو چې حضرت دې کې خو به ډېر خلک بې ګناه به هم پکې منځ کې راشي، لکه چې پوره ځمکه غرق کېږي د دې نه تر هغه ځای پورې، نو لښکر غل کول پکار نو منځ کې پکې ډېر آبادي به وي، ماشومان به وي، زنانه به وي، بې ګناه خلک به وي او پکې هم غرق شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام او غرق خو به شي، خو سبا قیامت کې به هر یو په خپل نیت باندې او بیا پاسي به چې کم یو د خانه کعبې د نړولو په اراده باندې تللی دی نو هغه خو په عذاب کې به پاسي، او چې کم یو بې ګناه دی او په خپل کور کې اوسېدو عذاب د بر نه راغی دی غرق شو نو دی به عذاب یافته بني دی او په خپل نیت باندې پاسي. دین دا معلومه شوه چې کله د بر نه عمومي آفت او عذاب راځي نو مرګ خو ټولو له راشي، خو مرګ بویا د چا مرګ د عذاب او د کفر او د ګناهونو وي او د چا مرګ بیا د شهادت شي پکې، او سبا قیامت کې به خلک ټول یو شانتې به نه پاسي، هر یو به د خپل عمل او د خپل نیت مطابق به پاسي. نو ستاسو دا نفاق او ګناهونه به ځمکه کې فساد خور کړي او د هغې د وجې نه به بره نه به عذابونه به راشي او تکالیف او قحط او غیره به راځي. قالو دی وایي انما نحن مصلحون، دی جواب کې څه وایي انما نحن مصلحون، دی صرف داونه چې انا مصلحون چې بېشکه موږ اصلاح کوونکي یو، دی د نر زامنو تاکیدات راوستلو، انما تاکید د پر راځي او بیا نحنو مطلب دا دی صرف او صرف مونږ اصلاح کوونکي یو. په مدینه منوره کې که اصلاح والا خلق دی هغه صرف او صرف مونږ یو، نو حصر پیدا کو چې مونږ اصلاح کوونکي یو په دې سره، یعنې که مونږ کافرانو له زو راځو، که مونږ اهل کتابو له زو راځو، نو زموږ مقصود د نبی علیه السلام د مؤمنانو مسلمانانو او د اهل کتابو منځ کې صلح راوستل دي، روغه راوستل دي. مونږ خو دواړه فریقین یو ځای کول غواړو چې د مدینې منورې امن و امان خراب نشي، مونږ په دې سره اصلاح کو، روغه راولو. او یا دا چې تاسو کومو خبرو ته وي فساد وایي دا خو اصلاح ده، زمونږ دا نفاق او زمونږ دا کفر او زمونږ دا عمل تاسو ته فساد ښکاري، حالانکې دا خو اصلاح ده او فساد نه دی. او دې ته دې فساد ته اصلاح ولې وایي؟ ځکه قرآن مخکې فی قلوبهم مرضون، د دې په زړونو کې مرض دی او د مرض د وجې نه د خولې خوند خراب شوی دی او دې ته خپل فساد او هغه عین اصلاح ورته ښکاري. او داسې وشي چې کله انسان په ګناهونو کې د حد نه ووړي نو بیا انسان ته د ښه او بد او د حق او د باطلو د هغې پته نه لګي، بلکې الټا فساد ورته اصلاح ښکاري، کفر ورته د ایمان په درجه کې ښکاري. لکه څنګه چې فرعون دا ټول نه لوی فسادي انسان هغه فرعون دی، کم ظلمونه او کم زیاتی هغه کولو او الټا موسی علیه السلام ته فسادي وی دی راغلی دی لیظهر فی الارض الفساد، وی موسی علیه السلام په ځمکه کې فساد پیدا کی. دا ټول نه لوی فسادي انسان په خپله چې دی هغه موسی علیه السلام ته فسادي وي، حالانکې موسی علیه السلام څه وایي خلق د خپل بندګۍ نه وباسه، دا ستا بندګان هوی ته په زوره په دې باندې بندګي کوي، بني اسرائیل آزاد کا چې دې خپل علاقو ته لړ شي، دا حق مطالبه ده. هر انسان الله آزاد پیدا کړی، تا غلامان کړي دي، زیاتې پکې ټیکسونه دې پې لګولي دي، نو دعوه خو ښه ده، خبره خو ښه ده، خو هغه ته دا فساد ښکاري. نو دې منافقانو ته ما خپل فساد اصلاح ښکارېده. د دې وجې نه کله چې الله جل شانو د انسان نه خفه شي او ناراضه شي د انسان نه بیا عقل واخلي، او چې عقل تیوالي بیا انسان ته د فساد او د اصلاح پته نه لګي. قرآن کریم رد کی په دې خبره، دی په ډېر تاکیدات وروړو چې اصلاح خو صرف او صرف مونږ کو. نو قرآن کریم ډېر په کامل طریقې سره رد کی الا انهم هم المفسدون،
دی په خپل خبره کې دو تاکیدات راوړو، انما او نحنو. قرآن کریم سلور تاکیدات راوړو او د دې هغه دعوا هغه بالکل ختم کړه د ویخه. الا خبردار، دا یو تاکید دی. ان بشکا دا دویم شو، او دا هم دا دریم، او بیا ورپسې هم دا سلورو، او المفسدون معرفه ده. نو سلور تاکیدات قرآن نوړو چې ګوره وورې دا خبره دا فسادیان دي، که په ځمکه کې فسادیان دي دل واړې دا منافقان دي. الا خبردار، انهم بشک دوی هم المفسدون، هم دی فساد کوونکي دي، هم دی رواني کوونکي دي. ولکن لا یشعرون، لیکن دی تخفل فساد نخکاری. د دې د خولې خوند خراب شوی دی، د سترګو نظر یې خراب دی. ولکن لا یشعرون، لیکن دی پوهیږي نه. شعور احساس ته ویل کیږي. دا د زناورو نم پریوتې خلق دی، دا پشان د جماداتو دی، بے حس خلق دی، نا خپل فساد و تنخکاری. قرآن کریم ولکن لا یشعرون سره دی د حیواناتو نم ښکته وغورځولو. حیوان سره احساس وی، شعور وی، او دی سره دغه احساس او شعور نشته چې خپل فساد ته اصلاح وایي. دویم، پیدا قیل لهم، او کله چې وویل شي دی ته، کله چې بیا دی ته وصیت وکړی شي، نصیحت ورته وکړی شي چې آمنو ایمان نوړئ. یعنی ایمان خو تاسو ایمان کوئ چې موږ ایمان ناوړی، لیکن دا خو ایمان نه، خو د خولې خبرې دي، د زړه نه ایمان نوړئ. آمنو ایمان نوړئ. تفسیر خازن وی اخلصو فی ایمانکم. آمنو یعنی په خپل ایمان کې خالص او مخلص شئ. کما آمن الناسو، او څنګه ایمانو، لکه څنګه چې ایمان دروړی دی خلکو. الناس معرفه ده، خلق وی تاسو په خپله مې خو نه، چې کم معیار د حق دی چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دي، د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په شان ایمان نوړی. او تاریخ دمشق، امام ابن عساکر په تاریخ دمشق دا روایت را نقل کړی دی. د ابن عباس رضی الله عنه قول را نقل کړی دی، وی کما آمن الناس مراد کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم. وی لکه څنګه چې دې څلور حضراتو ایمان راوړی، دک شانت ایمان نوړی. د دې څلور حضراتو ایمان، وفاداری او په حق باندې کېدلو، او د نبی علیہ السلام ملګرتیا، دا د انوار او د سپوږمۍ په شانتي واضح او ظاهره وه. یعنې دا هر چا ته پته وه چې د نبی علیہ السلام سره ډېر زیات وفادار خلک دا څلور دي. نورم بلا حضراتو ټول انصار او مهاجرینو پر دې څلورو ملګرتیا ډېره زیاته واضحه وه. دی دغه څلورو په شانتې مخلص شي، وفادار شي نبی علیہ السلام سره. کما آمن الناسو، لکه څنګه چې ایمان وروړی د خلکو، یعنی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم. او تفسیر کشاف ولوی وی د الناس نه مراد هر هغه انسان دی چې دا کامل فی الانسانیت وی. الناس الکاملون فی الانسانیت، هر هغه انسانو چې هغه په انسانیت کې کمال ته رسېدلی دی. انسان د څه صفاتو نوم دی. انسان د دوه سترګو، د دوه خپو، د ډانچې نوم نه دی، دا خو ډانچه. انسان خو د معنوي صفاتو نوم دی چې په هغې سره د انسان او د حیوان منځ کې فرق کیږي. نو تاسو حیوانیت شروع کړی دی، انسانیت په ځان کې راولي او د انسانانو په شانتې ایمان وروړی. کما آمن الناسو، لکه څنګه چې ایمان وروړی دی مهاجرین او انصارو. الناس کا الف لام ماحودو، یعنی مخلص مومنان شئ تاسو مو. دې څه جواب ورکړي؟ قالو دی وایي انؤمنو، آیا مونږ ایمان راوړو. انؤمنو کې دا حمزه استفهام ده او د انکار دپاره، یعنی لا نؤمنو، مونږ ایمان نه راوړو. که تاسو مونږ ته هر څه وایه مونږ ایمان نه راوړو. کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې ایمان راوړی دی کمکلو. سفها جمع د سفیه ده، او سفیه کمزوري رای ته وایي، کمکل ته وایي چې رای کمزوري وي، ناسمج ته ویل کیږي. عرب وی زمام سفیهنو،
دا ساروی چې کله تاویږي او تاویږي دا پړی تاو کی او په دې پړی کې غوټې پیدا شي دا کې عربي زمام سفیه نو وی دا پړی تاو شوی دی مطلب ناهمواری پکې راشي. نو دارنګې په صفاحت کې ناهمواری کمزوری بیکاره کېدلو دا معنی پکې پرتی دي. عربي تصفحت الريح الشجره کله چې دا ونه ډیره زیاته ووړي روړي د هوا د وجې نه نو کږه شي یو طرف ته غني غني دا وخت عربي تصفحت الريح الشجره. نو په صفاحت کې او په صفیح کې کمزوري کېدلو بیکاره کېدلو سپکېدل معنا پرته ده. دی اشاره وکړه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم طرف ته چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کمکل خلق دي دا زیرای نه دي دا سمجھدار نه دي. نو آیا موږ د صحابه د کمکلو په شان ایمان وروړو؟ دی خپل ځان ته خيار سمجھدار او زیرک او دوراندیشو ځان ته دا نسبتونه کولو او صحابه کرام ته ناسمج او کمکلو او دا دې کمزوري حدیث سبا فکر نشته دي. دی صحابه کرام ته کمکل ولې وي؟ یو وجه دار کشاف لیکلی دا چونکه شورو کې غربت ډیر زیاتو صحابه کرام کمزوري او غریبانانو او دی مالدارو. نو دیوی چې صحابه کرامو کې څوک مالدار انسان نشتا. دوی موجوده چې اکثر پکې غلامان پکې ډیر زیات راغلیو داغي د وجنه او دریم دا چې لا استحکام پورا نو راغلی او د مستحکمو د مخکنه. نو دیوی چې دی سره سبا غم نشته دی کله ګونته کې حالات بیا ودی سکی دی خپل حفاظت څنګه بکی. او دغه شان خبره بالکل د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام د ملګرو باره کې کړې وه ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. نوح علیه السلام ته موږ ستا تابعداري وکړو ستا سره د ناس پاس خلک ټول کسبګر دي بیکاره دي کمزوري خلک ته در دنیا همیشه طریقه را روانه ده چونکه د پیغمبر لومبني ملګري اکثر کمزوري وي غریبانان وي فقرا وي. نو دیم وی چې دا ټول کمک دي چې څوک سمجھدار انسان او خيار پدې کې نشته دي. کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان وروړي دي کمکلو. نو قران کریم جواب کې دا انؤمن کما آمن السفهاء دا دی د نبی اسلام مخکې نو ویلي او نه پډک مجلس کې دا ویلو دا دومره بهادر خلق نو چې دا مخامخ ویل شوي. کما انؤمن کما آمن السفهاء دی مؤمنان ته کمکل او مؤمنانو مخکې دا خبره کوله دا دونه بهادر خلق وسو دا خبره بدی خپل منځ کې کوله چې کله خپل کې واځي بشو موږ ته مؤمنانو چې ایمان نوړي او د خلکو په شان صحابه کرام په شان ایمان نوړي وي صحابه کرام هو کمکل خلق ته نو دا دی په خپل منځ کې دا خبره وکولې او یا دا خبره دی پړه کې پرته وا قران کریم خبره ظاهر کړه او یا دا چې دا خبره دی د کمزور مؤمنانو مسلمانانو مخکې کړي و چې کم کمزوري وو نو دا غي مخکې دا خبره کړي یا دی په کورونو کې دا خبره کړي دا د خپل زامنو مخکې د بیبيانو مخکې او خبره بیا بار راوته راخاره شوی ده. الا خبردار انهم بشکدی دلته کې مراد کی پسلور طریقو سره دی مؤمنانو مسلمانانو ته کمکل وای خبردار انهم بشکدی هم السفهاء هم دی کمکل دی ولکن لا يعلمون لیکن دی پویږي نه چې انهم هم السفهاء دې ته خپل کمکل توب نخکاری خپل ناسمجی وته نخکاری دنیا دا معمولی نفع معمولی فائدې اثر کړی دا او د آخرت هغه لوی نه پرې خو دا هغه لوی خساره او نقصان واغستو او دې ته صحابه کرام کمکل ښکاری ولکن لا يعلمون لیکن دی پویږي نه دلته لا يعلمون او مخکې لا يشعرون وي نکه مخکې خبر د فساد وا او فساد یو داسې سیده چې هغه انسان ته پسترګو مخکاری په حواس سره معلومیږي او دی په دغه فساد نه پوهیږي نو قران کریم لا يشعرون وي او دلته کې د ایمان خبره وا او ایمان په نظر پسترګو نه ښکاری ایمان عقلن ښکاری عقل سره تعلق ساتي او چونکه دا خبره لګونته کې علم غواړي نو دغه قران کریم ولا يعلمون وي
دی سره علم نشته که علم ورسره وي نو دې ته به صحابه کرام رضی الله عنهم اب ورته کمکل نه ښکارېدلو. او کله چې ویل شي دې ته فساد مه کوئ په ځمکه کې وایي دی بېشکه مونږه اصلاح کوونکي یو خبردار یقینا هم دی فساد کوونکي دي لیکن دی نه پوهېږي. او کله چې ویل شي دې ته ایمان راوړئ لکه څنګه چې ایمان راوړی د خلکو وایي دی آیا مونږه ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی کمکلو خبردار بېشکه هم دی کمکل دي لیکن دی نه پوهېږي.